چې اوټ راغی نو ډډر را رسېدلی چې دا اوټ دی او په ښځې به داسې محنت وکړي په سړي به دا محنت وکړي او دا اوټ به ترې واخلي خو زمونږ دې کلي ته د 5 روپو نه کار شوی دی او نه څه راقاتي کار کړی دی نو د 2022 د ترقي یافته دور کې موږ ډېر شاته یو. پی راغلی او دلته موږ ته اعلان وکړو چې جیکنډ پاین او جیکنډ بالو دواړو ته به زه د 50 لک روپو اعلان یې کړی و د روډ بیا پته نه لګي چې دلته دی که اسلام آباد کې دی په هر ځای کې جیکنډ بالا چې دا یو ډېر ښایسته ځای دی او دې کې تقریبا 300 نه زیات هوټونه دي. اوسه پورې د حکومت په لحاظ سره د ممبرانو په لحاظ سره چا کارما نه دی لیدلی. جیکنډ بالا د دیر اپر پتراک نه 10 کیلومتره فاصله باندې واقع د سطح سمندر نه په 1000 فوټه بلندۍ واقع خیسته مګر انتهایی پسمانده کلی جیکنډ بالا په دور جدید کې هم د ژوند د بنیادی سہولیاتو نه محروم دی او تر دا دمه هیڅ حکومتي توجه د علاقې ته نه ده ورکړی شوی. د کلي آبادي په 40 خاندانونو مشتمل ده چې تقریبا 300 بوټونه لري. دلته خلکو په خپله خرچه سړک جوړ کړی چې پکې رسول خان ملک نه بهر واقع علما او قاریان صاحبان سرګرمې عمل لی او په چاندو سړک جوړوي. صرف د یو غیر سرکاري ادارې لږه مرسته چې د رسول خان صاحب او د ملګرو سره د روډ د وټو دپاره شوې ده د هغې نه علاوه چا هم تر دا دمه څه تعاون نه دی کړی. میډیا سره گفتگو په وخت د کلي مشرانو څه داسې وویل. ورحمت الله وبرکاتو. جی دا جیکنډ بالا دی، زما نوم محمد زمین خان دی او دا داسې یو کلی دی چې دا د هر څه نه محرومه دی. دا مثلا کې داسې خبره لکه یو ځای کې سړی پټ شي او کښېني او هېڅوک نه د یو خبر اواز د مونږ خبرېږو چې اوټ راغی نو ډډر را رسېدلی چې دا اوټ دی او په ښځې به داسې محنت وکړي په سړي به دا محنت وکړي او دا اوټ به ترې واخلي خو زمونږ دې کلي ته د 5 روپو نه کار شوی دی او نه څه راقاتي کار کړی دا د اوبو نه محرومه دی دا د روډ نه معلومه دی دا روډ خلکو خپل په قرباني باندې ایستلی دی په دې کې زنانه او چاندې ورکړي دي چا د اوس نه چې که څاروی کېدو که د چا د اوس نه څه کېدو نه هغه ورکړي دي. دواخان صاحب موږ ډېره شکریه ادا کوو چې دا په تاریخ کې پیله ځل دی. زما 70 کاله عمر دی په دې تاریخ کې موږ د دغه والا خلکو دلته کې ګټي او په بل ځای کې راوړي دلته کې خوري خو سهولیاتو نه سکول شته دی. دا 4 کلي محرومه دي بربرنګی دی لربرنګی دی جیکنډ بالا دی کوز جیکنډ دی دا د سیاسي کارونو نه محرومه دي او د ترقیاتي کارونو محرومه دي هېڅ هم پکې نشته دی نه سکول شته دی دلته زنانه هم دغسې او د نه د سړو سکول پکې شته دی او نه دغسې یو کار ترقیاتي شوی دی لکه حکومت د طرفه موږ ته هېڅ هم نه دي شوي. دا د اوبو د دې ځای کې دونه غلط دی چې دونه غلط خو پټي خو پرېږده پټو خبره خو پرېږده خوراک دونه غلط دی چې نه چې دواخان صاحب الله راوصلو پړه کې الله واچوله او د ده مونږ ډېر شکریه ادا کوو چې د دې پاسمانده خلکو اواز مخې ته ورساو او دا مونږ ډېر په درد سره وایو چې مونږ سره هېڅ توجه نه ده شوې. سکول نشته د جنکو سکول نشته د هلکانو سکول نشته هسپتال نشته دی هسپتال د دې ځای نه مونږ په لاړو کې کسان شینغاړې ته کوزو بیا په ګاډو کې وړو چې ځای ته رسېږو بیا ځان باخه شوي. مخکې هو دیر نواب و هغه زمونږ د پیدایش نه مخکې تېر شوی دی خلک هغه هم دغسې بې تعلیمه او جاهلان ساتلي وو. وروسته چې پاکستان کله راغی او لیډرشپ راغی نو هر لیډر خپله منډه کوي کرسۍ ته د رسېدو ځان کوشش کوي خو د عوام څه فکر نه کوي. نو د پاکستان د نواب نه وروسته خو هم 80 کاله سره پاسه 80 کاله وشو یا 70 کاله وشو د ده نه هم بیا څه نه دي شوي دي. نو که حکومت مهرباني وکړي او په ده باندې دا ډرایوران هم نوټس واخلي او حکومت هم نوټس واخلي نو په ده باندې اوچت پیپونه هم راتلی شي او نیرونه هم راتلی شي داسې سکیم شي فریاد څه رسولی نه څوک به ورسوي دې ځای دلته خو مثال د ګرځي ضبط څوک راځي نه څکه دا روډ چې کله وتی زمونږ د دې روډ څه کم 2 کاله وشو نو دا اوس لیډرانو ولیدل دا خو یو ښه ځای دی او داسې ځای دی او مونږ مخکې نه ولیدلی نو د روډ نه بلاقه نواب په شان ته څوک چا نه دي پرېښي نو دې زمونږ په حال دې رحم هم وشي او یعنې حکومت ته دا زمونږ خواست دی چې بھرپور تعاون دې زمونږ د هر حال سره وکړي او زر ته زر دواخان صاحب دې الله خوشحاله کړي الله دې په عمر کې برکت وکړي که دا خبره یې مخکې وچلوه ورسوله حکومت زمونږ په حال باندې څه رحم او چکجن عشقن واخیستو نو ډېره به د حکومت مهرباني وشکړه او که ناقه نوابي پرېږدی چې مخکې هم نوابي او اوس هم نوابي دی. ټولو نه مخکې ملک دواخان صاحب ستاسو
او بیا خپل د اتحاد العلماء د طرف نه او شیخ قاری عبدالرزاق حفظه الله طرف نه ستاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوو چې تاسو خپل قیمتي ټایم زموږ د علاقې دپاره ویستو، خصوصا زموږ د کلي ته تاسو تشریف راوړی وکړو. زموږ د دې کلي ډېر مسایل دي، پوره علاقې مسایل دي. ذکر زموږ چې دا کله دی نو د 2022 د ترقي یافته دور کې موږ ډېر شاته یو. موږ ته روډ چې دا کم سهولت تاسو ولیدو دا موږ په چاندې باندې دی، دا 22 کورونه دي موږ په چاندې باندې دا روډ جوړ کړی دی. تاسو پرې راغلی تاسو ولید نو باقاعده دې روډ کې مزید هم کار کولو ډېر زیات ضرورت ده، خو دا موږ په چاندې جوړ کړی دی. دارنګې د اوبو مسله ده دلته، نو ایله دومره اوبه کېږي چې یاره اودس پې کېږي او د څکلو کېږي او دا پټی دی دا تاسو کتی شئ تېر چاپېره دا جوار سوي دي لکه اوبه نشته. خاطر خوا د مځکو دپاره اوبو سخت ضرورت ته موږ ته دی، ته بارانونه نشته. او درېیمه مسله کته کراچۍ یا د ښارونو دې ځل ډېر زیات بارانونه شوي دي، ستاسو د مخکې دي، خو دې علاقې کې باران لکه دومره نه دی شوی چې د مځکو لپاره کافي شته. ډېر زیات ماشومان دي خو څه تعلیمي اداره نشته، سکول یا داسې څه مکمل انتظام د تعلیم نشته. زموږ ماشومان ډېر لرې لرې ځي، خو دې ځای کوزیږي پورې غاړه یو سکول دی، یو کرته سیند غاړه. نو تعلیم هم لکه ډېر زیات 2022 په دې ترقي یافته دور کې موږ ته تعلیم هم څه خاطر خوا سهولت نشته. هغې نه علاوه صحت خو تاسو بیخي دلته یې چې بیخي نږدې دلته هېڅ څه سنټر هم نشته، یا به پاتراک ته ځي یا به هغه سندرۍ ته خپل مریض بوځو. نو دا دې دور کې چې کوم دنیا سهولیاتو استفاده حاصلوي، فایده اوچتوي، نو موږ دې دور کې هم د دې سهولیاتو نه محروم یو. موږ حکومت وقت نه ستاسو د ویډیو په ذریعه باندې دا مطالبه به کوو چې زموږ په دې علاقې باندې یو ځل خپل ټیم دی راولېږي یا د میډیا ذریعه دا ویډیو دی وګوري، نو کوم چې د دې علاقې مسایل دي هغه د حل کړی شي. دې نه مخکې هم چې کوم حکومتونه تیر شوي دي نو دې علاقې دپاره څه خاص پیکج لکه نه ده راوړی. کوم چې د پاتراک نه روډ دی تر مینې پورې دا روډ هم کچه دی، او کچه څه چې ډنګې هم نشته، یو مرګ سره لوبې کوم چې انسانان ځي. اکثر د ګاړو حادثاتو کې حادثې کېږي، یو کور نه اته ته جنازې پاسي. نو دا علاقه ډېر زیاته ښایسته علاقه ده، سیلانه علاقه ده. دا سمچایي پورې دوه جنګه ده، کوړمۍ ده، په دې سیند باندې چې خلک ځي نو د کومراډ په شان یو ښایسته علاقه ده. خو دا صرف د روډ او د حکومت د بې توجهي د سبب نه موږ شاته پاتې یو. CDLD یو اداره ده، هغې څه ډنګو دپاره موږ له څه پراجیکټ راکړی، نو هغې کې باقاعده کار شروع ده او نور روډ موږ په چاندې جوړ کړی ده. او انشاءالله لکه دې وخت کې چې ایمرجنسي ضرورت موږ ته د روډ نه وروسته د اوبو ده، نو دغه زموږ د حکومت وقت نه او د ادارو نه مطالبه ده چې زموږ د علاقو باندې خصوصي څه ټیمان تشکیل کړی شي چې د علاقه مو ویني او د دې کم چې د شکوه شکایات دي هغې څه د باندې وکړی شي. شکریه ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم یې دوا خان صاحب، الله دې ستاسو عمر مال اولاد کې برکت واچوي. زما نوم سجا الله دی او زه د جیکن بالا اوسېدونکی یم. زمونږ کوم روډ دی دا مخکې دا کسان کار کوي پکې تاسو ته ښکاري، او دا چې کوم دی CDLD والو دا اوس کار شروع کړلی. دا مخکې ډنګې د هغوی موږ ډېر زیات شکرګزار یو چې هغه په دې طرف باندې زه کم MNA موجوده MNA او زموږ چې موجوده کم MPA دی PA راغلی او دلته موږ ته اعلان وکړو چې جیکن پاین او جیکن بالو دواړو ته به زه د 50 لک روپو اعلان یې کړی و. د روډ اټیم کې روډ نه و، داسې پیدل ختلی و. نو هغه د اوسه پورې د هغه هم پته نه لګي، نه زموږ طرف ته راغلی، زموږ نه چې اوټ اخیستی دی تری دی، بیا یې نه تپوس وکړو چې یاره تاسو یی نه یې یا ستاسو څه مسلې یا د هغه صرف د روډ اعلان یې کړلی، نو تللی بیا پته نه لګي چې دلته دی که اسلام آباد کې دی، په هر ځای کې چې دی. موږ ډېر شاته پاتې خلک یو، MPA او MNA موږ بالکل شاته ساتلي یو. نو زه چې کوم یو دی نن دا د زړه د کومې نه او ډېر د خوشحالۍ د وجې نه د ده ډېره غټه شکریه ادا کوم چې دا راغی او زمونږ په دې مسلو باندې زمونږ د کلي زمونږ د روډ دا چې کوم یو دی د هر څه خپل په نظرثانۍ کې واخیسته. د خلکو وینا مطابق دلته خو خلک صرف ووټونو دپاره راشي، خو د ووټونو نه وروسته تر دا دمه پورې څه قسم تحقیقاتي کار په دغه کلي کې نه دی شوی. دې ځای خلک مطالبه کوي چې که دا هم پاکستان وي او دلته کې اوس هم نوابي نه چلېږي، نو حکومت ته دې ځای ته په فوري طور باندې د روډ تنظیم وکړي، د خلکو کوم روډ چې باصل کم څه کم د دې توسعې دې وشي چې خلک کم څه کم د ژوند بنیادي سهولیات په خپله باندې په دغه ځای کې وکړي. د دې د کومراټ نوم دی، خو د کومراټ په خوا کې واقع د ښایسته واده
هم د حکومتي توجه مستحق دي دغه خلکو ته که سهولیات میلاو شي او د ځینو ته روډونه راشي نو د دیر هره وادي د کومراټ وادي ده. دوا خان جانان، وطن نیوز بنیر.